بسم الله الرحمن الرحیم. زما پاکستانیان ورونو، ابل ورځ په خیبر ایجنسی کې یو واقعه راغله. ماشوم کوی ته ولیدو او ستا د پاکستان زمونږ د پاکستان چې کومه ریسکو اداره ده هغه راله ټوله ورځ پسې لګیا و. اخره ماشوم یا شاید ورلیدلی و پای کې تی ساتلې وه، خو ماشوم پکې دننه مړ کړه شو. د ریسکو سره زمونږ نیوکلیر هتیار ملک ته ګوره او زمونږ ادارو ته ګوره، لکه د هغو سره داسې مشینري نه وه چې اوس راغلی وی کویې راسپړدلی وی چېره دا ماشوم لکه که مړم دی نو راوښکل خو غواړي، دا به خپل خاندان ته حواله کول غواړي، د دې به د مور او پلار به څه وایي. لکه دا خو لون سړی هم کولی شي چې هغه مکمل لونې وي چې لکه ربی لا شیول راولي او دغه راولي دا غټه مشینري راولي او دا کویه راوسپړی مکمل. ستا دغلته اوله ورځ د طالبانو حکومت راغلی په افغانستان کې، نن نه 3 میاشتې مخکې لکه 4 میاشتې مخکې په افغانستان کې یو ماشوم کوی ته ولیدلی او ټوټل حکومت انتظامیه دا کوی په غاړه ورته ولاړو چې څوک پورې دا ماشوم موږ راوښکلی نه. د هغو چې کوم ارمي چیف دی هغه ورته ولاړو، د هغو کوم وزیران دي هر ورځ ورته راتله. تقریبا په 10 که 15 ورځو کې ماشوم راوښکو. په پاکستان کې اوس څه چل کوي؟ په پاکستان کې ورته وایي دا راوتو نه دی، هسې مړ دی، د پاسه یې خاورې ور واچولې او قبره کویه وله قبر کو. دا زمونږ ملک دی، دا نیوکلیر هتیار دی. ګوره دا دونه بې شرمه دي، دا تللي دي په کم ملکونو پسې چې د اوسه پورې دا پراپیګنډې او بکواسونه او پارلیمنټ کې پسې خبرې کولې، نن هغو ته ناست یو یاره وایي ما له امداد راکړه، ما له ډالر راکړه، ما له غنم راکړه. زما له پاکستاني قوم مري. دا دونه بکواس او دونه دغه زمونږ د پاکستان چې کوم حکومت ادارې دي او دغه دي، لکه د الله بنده دنیا کم ځای ته ورسېدل. نن دغلته بله ورځ افغانستان دی 40 کاله وجنګېدو او ماشوم هغه راوښکلی شي او ته نشي راوښکلی. تا ته ګران دی چې کوئی خاوره پې ور واړوه بس دفن یې که په دغه ځای کې، هسې هم دېسه نه جوړېږي. دا ملک دی زمونږ، لږ اندازه دا معلومیږي چې زمونږ ملک مکمل تباهي ته شوی او دا مکمل دغه دی ډیپارټ دی. د عمران خان نه خبره دی ډیپارټ شوی دی مکمل، ځکه چې ریکس والا که ماشین راولي نو پیسو چاله به ورکوي، پیسې به په کرایه به ماشین راولي، نو هغې سره پیسې نه وي ځکه به نشي به یې راوستی که نه. نو دا ملک دا به د دې خلکو د چلولو کار نه دی. دا چې نور خلک راشي او دا سیسټم نور خلکو ته حوالې شي دا به لټېږي. که څوک دې په انتظاري چې بهی دا به پیپلیا راشي دا به ټیږي، دا به مسلم لیګ نون والا راشي دا به ټیږي، یا دا جمعیت علما اسلام والا به راشي دا ټیږي. نه نه نه، دا د دې خلکو کار نه دی. دا 75 سال وشو دی، هر یو تن نه موقع راغلی ده، هر پارټۍ له موقع راغلی ده، هر یو کس په دې پارلیمنټ کې ناست دی، وزیر شوی دی، وزیر اعظم شوی دی، وزیر اعلی شوی دی، چې کومې پارټۍ نه دغې دا چې یا نور دا ملک بل چا ته حواله کړی شي نو بیا به څه حل وځي. کنې دا نه دی، ځکه چې یو ماشوم ته یو د کوی د ماشوم نه شي راوښکلی، اساسه داسې مشینري او حالات نشته. نو ته ماته ووایه موږ به جنګ څه وګټو او موږ به دغه څه وکړو. دوله چغې وایي چې راځي کشمیر، کله د کشمیر بارډر ته منډې وایي، کله د افغانستان بارډر ته منډې وایي. ته یو ماشوم راوباسه موږ بیا پته ولګي چې ستا ملک څونه په اوبو کې دی او څونه دا بهر دی. والسلام.